جزاک الله. مفتی صاحب یو بل ملګری دی عبدالرحمن، هغه تپوس کوي چې افغانستان کې جهاد دا فرض دی او که نه، د باره کې وي چې وضاحت وفرمایي. د افغانستان ګید علماء کرام هغو په متفقه طور باندې فتوا ورکړې ده چې افغانستان کې جهاد فرض عین دی، او په دې وجه باندې دوی وجې دي په افغانستان کې د جهاد د فرض عین کېدلو دوی وجې دي. یوه وجه دا ده چې په افغانستان کې په نجایزه طور باندې کافرانو قبضه کړې ده، د ټولو دنیا کافران سره د زنه مسلمانانو ورسره امداد کوي، دا جمع شوي دي او په افغانستان یې قبضه کړې ده. او دا معلومه خبره ده، ظاهره خبره ده چې کوم بادشاه کرزي دی یا د بل غني دی، دا د امریکې په خوښه باندې راغلی دی، یعنی عوامو خوښ کړی نه دی. تغالب یا استیلا چې کومه طریقه دی په هغې باندې نه دی راغلی. یو وجه دا دی چې دوی قبضه کړې ده، په دې وجه باندې افغانستان په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی. دویمه خبره دا ده چې افغانستان کې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمه الله او اوس د هغه نه عیب هغه چې کم بیت افغانستان کې افغانیانو راخیستی و، هغه بیت خو قایم و دایم دی که نه، نو هغه کسان چې هغه افغانیان دي د امریکې ملاتړ کوي د دشمنانو، غني دی، اشرف غني دی، عبدالله دی او کرزي دی، هر څوک دی، نو دوی سره جهاد فرض عین په دې وجه دی چې دوی بیت مات کړی دی. نو الله پاک قرآن کې فرمایي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. څوک چې د بیت نه انحراف وکړي، د مسلمانان امیر المؤمنین د بیت نه لاس والي، نو هغې سره تاسو جهاد کوئ، قتال کوئ تر هغې پورې چې دوی واپس را نشي دغه بیت ته. نو چې څو پورې دی واپس د ملا عمر د امیر المؤمنین بیت ته واپس افغانیان نه یې راغلي، نو د افغانیانو سره هم جهاد فرض عین دی. برانی چې کم خلق دي هغو سره خو فرض عین دی په دې وجه چې قبضه یې کړې په افغانستان باندې، او د افغانیانو سره چې کم اشرف غني دی او هغه ملګري دي، هغې یو فوج جوړ کړی، دا د امریکې ملاتړ کوي، دا دوی د امیر المؤمنین د بیت نه انحراف کړی. نو بیت نه انحراف کول قرآن حکم دی چې تر څو پورې بیت ته واپس نه راغلی هغې پورې به سرونه ترې کټ کوئ. نو په دې دوی وجو باندې په افغانستان کې جهاد فرض عین دی چې هر څومره افغانیان دي په هر ځای کې دي په هغو باندې جهاد فرض عین دی. ځینې خلک په یورپ کې دي، په سعودي کې دي، بار ملکونو کې د افغانیان دي، هغه بنفس نفیس جهاد نه کوي خو مالی طور باندې او په دعاګانو کې مجاهدینو امداد کوي، نو هغه هم ان شاء الله د جهاد باللسان ثواب به ورته ملوي. خو هغه خلک چې بهر ملکونو کې دي او بیا د طالبانو غریبانان چې هغه د صرف د افغانستان د آزادولو دپاره اسلام د اعلی کلمت الله دپاره چې د الله پاک کلمه اوچته شي د دپاره خپل ځانونه ورکوي چې څوک بیا مخالفت کوي، دغه خلک ډېر په ناروا باندې دي. او دوی دپاره ډېر د شرم خبره ده چې طالبان خو خپل ذات دپاره لګیا نه دي، یا اسلام دپاره شروع دي او یا د افغانستان ازادۍ دپاره شروع دی. نو که څوک د دې مخالفت کوي نو دا ډېر په غلطه دي. دا خلک خپلو کورونو ته خپل فامیل ته بسته سترګې څنګه ورکوي چې خپل هم جهاد نشي کولی، جهاد باللسان، جهاد بالنفس وغیره نشي کولی، ورسره د دې مخالفت کوي او بهر ملکونو کې دي. په دې باندې یورپ په